سورہ قصص شلم سپارہ آیت نمبر 2 قارون هغه موسی علیہ السلام باندې بدنام ولګوله او دا هغه د بې عزتۍ کولو کوشش یې وکړ. موسی علیہ السلام الله تعالی نه دعا وغوښته چې الله ماله په ده باندې قدرت راکړه. قدرت یې ورله ورکړه. موسی علیہ السلام ځمکې ته حکم وکړو چې دا راکاږه. قارون یې راښ کړ، ټول چې نه هغه پکې ډوب شو، چې هغه تباه شو. نو هغه خلک چې هغوی دا ارزو دا تمنا کوله چې یاره د قارون ته څنګه مال او دولت میلو شوی دی چې داسې موږ ته هم میلو وي، څنګه روب او دبدبه هغه د ده داسې موږ ته هم میلو وي، دا ارزو یې چې کوله. هغوی وی کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر. خبردار الله فراخه کوي رزق لره چاته چې وغواړي او تنګي رزق لره چاته چې وغواړي. د رزق دا فراخي او د رزق دا تنګسیا دا چې نو په قدرت د الله تعالی کې ده. او دویمه دا ده چې دې ته وګوره چې قارون سره د رزق ښه فراخي ده، مال ورسره هغه ښه زیات دی، خو قارون یې بچ نه کړ. قارون چې نه هغه تباه شو. اشاره دې خبرې ته ده چې د رزق زیاتوالی او فراخي دا نښه د نیکبختۍ نه ده، او د رزق تنګسیا او کمی دا نښه د بدبختۍ نه ده. نښه د نیکبختۍ دا ده چې دا انسان څومره تابعدار د الله تعالی دی، د زړه هغه سکون ورته څومره دی. د نیکبختۍ هغه نښه دا ده چې دی په دې زړه کې دومره مطمئني چې زه دا څه ګټم دا د حلالو دي، ماله د الله په دې باندې صبر راکړي. او زړه مطمئني، زړه چې نه هغه پریشان نه وي، او په دې مطمئني چې یاره مونځ اودس کوم، عبادت د الله تعالی کوم، او چې دغه 2-3 ټیمه روټۍ راته میلاویږي بس خېټه مې مړېږي. او چې کوم سړی هغه باندې رزق فراخه دی نو هغه دې په دې نه خوشحالیږي چې یاره زما رزق ډېر دی او زه چې نو کامیاب یم. دې په دې خپل ژوند او خپله زندګۍ باندې سوچ وکړي چې ما کې تابعداري د الله تعالی څومره، زه څومره الله ته منقادم او څومره حکمونو باندې زه عمل کوم. که د الله په حکمونو باندې عمل کوي خو دی کامیاب دی، بس دا هم نعمت دی هغه ورته میلو دی او تابعداري د الله هم ورته میلو ده. او که نه داسې چې مال او دولت خو ډېر دی خو ورسره دی نافرمانه د الله تعالی دا بدبخته دی. دور د نبی علیہ السلام ته وګوره، یو طرف ته ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دی او بل طرف ته ولید دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وی داسې به شي چې 3 ورځې به ما خوراک نو کړی، د هغې د وجې او په ما باندې بېهوشي راله. خلک به راتلل او هغوی به ماله پرې سټ پیښ او ده او زور به یې ورکو. وی هغوی به ویل چې دا په ده غوټه راغلی ده، د مرګو چپه پې باندې راغلی ده، او دا په هغه وخت کې د هغې د ټیک کولو یو ټوټکه وه، هغه به خلکو کوله. او وی پته به ورته نه وه چې ابو هریره د 3 روزنار دی. او بل طرف ته ولیدو، د ولید د کال آمدن په هغه دور کې په کروړونو باندې و، په هغه دور کې کروړونه چې نه د هغه آمدنو، لسې چې نه هغه زامنو، او هغه زامن داسې تابعدار لاس په نامه به ولاړ چې هغه به ورته کښېنئ نو کښېناستل به چې ورته یې پاڅئ نو پاڅېدل به داسې. خو هغه ولید د جهنم خشاک دی، او هغه ابو هریره چې مونږ د هغه نوم نه نخلو نو هغې سره رضی الله عنه ویل. دا ولې؟ دا ځکه چې ابو هریره کې تابعداري د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وه.
ولید ولې تباه کیږي؟ ځکه هغه کې نافرمانی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دنیا د رزق دا خو د پښتانه د اعمال خدای لاس خیره دی، لاس خیرن شي هغه ټیم په باندې چې ټوټه د دینو واته نه ختم شي پدرنګ سات کې سم نه دا او دغه شانته شی دی. دې ته سوچ کوو چې تابعداري څومره د قارون سره مال خډېرو، خو چې تابعداري د موسی علیه السلام نه وه هغې وله بچاو ورنکړ، لاړه چې نو په عذاب کې اخته شو. او حدیث مبارک کې راځي تر قیامت و په دې ځمکه کې په لاندې رواني. بیا ذهن ته دا راځي نن سبا خو جدید دور دی، ځمکه خو یو سیاره ده، داسې یو بال غوندې دی، نو چې دی که چې نو په ښکته روان دی خو بل طرف ته به تیوځي که نه، نو دا څنګه چې نو په دې کې په ښکته روان دی؟ د ښکته روانېدو مطلب دا دی چې په دې ځمکه کې ګرځي دی نه وتې نه شي. دا ځمکه ګول ده، خو د دې ځمکې د پاسه چې کوم خلک دي که نه، لکه اوس دا ګول بال دی، نو چې دلته کوم خلک دي نو خو د ځمکې د پاسه دي، او چې دا دلته کوم دي نو دا خو د ځمکې د لاندې دي. دا پریوځي نه، دا ښکته نه پریوځي، دا ټول د ځمکې پسې نښتي دي. د هغې وجه دا ده د ځمکه کې الله تعالی یو کشش ایښودی دی، دغه کشش د وجې نه دا ځان ته څیز راکاږي، دا ترې نه ځي نه، بال ته بروله به واپس ځمکې له راځي، دا ځمکې ځان ته راکاږي، دا دې پسې نښتي دي. دغه شان چې دې ته د قارون ننوتې دی نو د دې هغه مرکز دی، بس د هغې نه ګیر چاپېره تاویږي، بار ته ننوتې نه شي. چې کله حکم د الله وشي نو بیا به ترې بار راوځي. لولا امن الله علینا لخسف بنا، هغه خلکو وی او که په مونږ الله احسان نو کړی که نو مونږ به هم د قارون سره په ځمکه ټومبلی شوي. وای کانه لا یفلح الکافرون، ما زغوی کار وکړو، وی خبردار نه کامیابیږي کافران، کافر نه کامیابیږي، کامیابی د مسلمان ده، خو چې مسلمان ځان وپېژني، مسلمان په ځان کې تابعداري د الله تعالی راولي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راولي. ته ګوره چې دا مسلمان کامیابیږي که نه کامیابیږي، د دنیا ژوند به هم د خوشحالو وي او د آخرت ژوند به هم چې هغه د مزو وي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله 2 کاله حکومت کړی، 2 کاله، زیات وخت یې نه دی کړی، خو دې 2 کاله کې ملک دومره ترقي کړی او دومره او خلق دومره مالداران شو چې زکات اغستو والا څوک نه میلاوېده. یو سړي به زکات ویسته د خپل مال نه، نو ته یې لکه فلاني راشه دا زکات والا، هغه به زه په خپله چې نو د زکات والا یم، زه زکات ورکوم، زه اغستو والا نیم، مستحق نیم د زکات. دا ولې راځي؟ ایمانداري وه، تابعداري وه. هغه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو ځل کور ته زنانه راله او دې په دیوال باندې ناستې خټې کوي، خو ساعت پس چې نه هغه دې خوا د خپلې ښځې ته ګوري، هغه زنانه چې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د ښځې ته وایي دا خورې دا مزدور دی ښه نه دی، دا لرې که، دې یو ښځو ته ګوري، دا لرې که. او ورته وایي خدای بندې دا زما خاوند دی، امیر المؤمنین دی، دیوال پروت دی، دیوال ځان له سموي. دا باچاهان او چې څنګه باچا شو نو د ده ښځه شهزادګۍ وه، ټول کالي یې ترېنه واغېسته او په بیت المال کې جمع کړ، وایي هېڅ پته نه لګي هسې نه پلار لره د سرکاري خزانې نه دا کالي کړي، یا ترېنه ټول چې نه جمع کړو. داسې خلک وو، ځکه خو مونږ ترقي کوله. مونږ نن مسلمانان یو خو تابعداري نشته، ایمانداري نشته، امانتداري نشته، بل له د هغه حق ورکول نشته چې د ده حق دی ما سره چې دا وله ورکړم، د هغې د وجې نه روز تر روزه په لاندې روان دي. الله دې امداد وکړي. واصبح الذین وګرځېدله کسان تمنوا مکانه چې ارزو یې کوله د ځای د ده د مرتبې د ده بالامس پرون، یقولون ویلې وایي کأن خبردار الله یبسط، الله تعالی فراخه کوي الرزق رزق لره لمن یشاء چاته چې خوښه شي من عباده د بندیانو خپلو نه، ویقدر تنګوي لولا من الله علینا کچره احسان نه کړي الله تعالی په مونږ باندې، لخسف بنا نو خامخا ټومبلې به مونږ په ځمکه، وای کأنه خبردار لا یفلح الکافرون کامیابیږي کافران.